د دیوبندی بریلی جګړه پسره ما په خبرو پوهیږئ تاسو ما خیال دی نوی دماغ خلق یې نوجوان طبقه یې ماشاءالله په خبره پوهیږئ د ارشی بنیاد معلومه وا چې جګړه پسره زما جلسه په قصخانه کې ولې ده او ستا جلسه په چوکیاتګار ولې ده پکار دانه ده چې دا ټول جلسه مې یوه پکار دانه ده ته قصخانه کې ولې لګیاي او زپه ته چوکیاتګار کې ولې لګیاي او زه قصخانه کې ولې لګیاي آیا ستا زما خدای بیل دی ستاو زما پیغمبر بیل دے ستاو زما قرآن بیل دے ستاو زما مذہب بیل دے وای ستاو زما جګړه ولی نو جګړه دي ځانو د دې عوامو او د هغه عوامو نه د چې کوم چوکیاتګار کې جلسې تناسب جګړه د دې مليانو د هغه مليانو په دې خبره پوهیږئ تاسو ټول پاک قسم په خدای دې چې تاسو زبرګان مونږ به دوزخ ته روان یو تاسو به جنت ته روان مونږ به دوزخ ته تاسو به جنت ته ځئ تاسو خالی او ذهن یې د خدای په عظیم قهر تاسو مونږ اخته کړی مونگ پا بلا اڑولی او یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری ہے بادشاہان پا بادشاہی کے غداران دی اور درویشان پا درویشی کے غداران خلوت کے ناس دی لاس ولور کی دوانا کو میں نو باسے آغا سی یا اللہ کامیابی یا اللہ او تلاس تش ولا ورکا جی دوانا بمون بس تاسو خیال رکھیں نو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری ہے نو جگڑا زمون او دا غبیا زمون جگڑا سب زمون جگڑا دادا چھے دا لاس خدا پاک محلت لدر کرے پا دے لاس با تو مزدوری کی محنت بکے تجارت بکے پا آگے بے گٹھے اور تبے خورے ٹھیک ملا تخصیص نشتا چی ملا با تجارت نہ کئی ملا با مزدوری نہ کئی امام ابو حنیفہ نہ لوی چوکو پیدا بشی امام ابو حنیفہ کدزمہ کے پسر مسلمان نو زما دے پا خدای قسمی چی دزمہ کے پسر دے اسلام وجود نشتا تاسو گو رہی امام ابو حنیفہ با تجارت کو محنت بے کو پاغے بے روٹا ہے پڑا واغا بے ٹھیک شو جی دا لوی لوی اکابر و علماء دا ٹول تاجر پیشہ خلق مولانا حسین احمد مدنی جیل نراغه تنخواه ولا ناظم ورو حساب وکړو چې ما دومره ورځې درس کړی دی او دومره ورځې زنو نو د درس د ورځې پیسې واغستې او باقی واپس کړې او به کې څوک داسې زما عزیزان جګړه ده اغوی وی چې په زیارتونو چې کومه شکرانه اچولې کیږي دا روان اسه د عقل خبره سره کو مسله پرې
کني غیرت پکې را میدان ته دي شي دا خو د جګړو خبرې نه دي را میدان ته شي چې خبرې کوي او په جمعات کې لګي چې اجل لوگ بھی آئیں بے شرم بے حیا ایک مرداد قبر وچ ملائکہ نے پھڑیا تے ملائکہ نے انہوں ہتھوں پھڑیا تے انہیں کہے کہ او بے شرمو کنوں ہتھوں پھڑیا نے تو اس خبری تساقت اصلی دین قرآن و حدیث بل چشتا دا علماء دی اصلی دین تشهد قرآن و حدیث اصلی دین تشهد قرآن و حدیث الک راشی کہ انسانان یہ سر در پوری عقل در کی قرآن شپک ذرا شپک سوا شپک شپیتا آیات ہے حدیث بخاری مسلم ترمذی موطا امام مالک ابو داود دا کتابونه بکیدو دا شپگت کتاب دی دا اصل دین دے کپدی کتابونو کې دا وا چې په زیارتونو مال کې کېدای او زیارتونو له چيلي بوزي داغه حاصلات خوري داغه منجورانو زامن دې په باندې خط وتی کوي او داغه منجورانو زامن دې په شراب کی کپدی کتابونو کې وو راشي مانه ګیره کله کوي فخر بسور شم دخر لکای په خپل کې درش او کنو نو بیام زورندو سرلان دیو په پاست زورندو چې دا سده ستاده خېټه د چرګانو قبرستان دی او د ګډانو چې دا مې درنه پسپېګمو وېستې نه پرېږدم یوه دویمه خبره دا ده چې راشئ قرآن وګورئ قرآن وګورئ چې د غیر الله په نوم نظر کول وما اهل به لغیر الله یو سړی دا وایي چې کمال لارای واغسته نو زبا د پیر بابا په نوم یو ګډه لاله د کاکا سے په نوم به یو ګډه لالو د اٹک سے په نوم به یو ګډه لالو راشي قرآن او حدیث کې به وګورو کدا مسله وا ستاو زما د پلار دشمنی نشتا کدا مسله وا راځي دا ګډان به مونږ هم بیا خورو کنه راځي کدا مسله داسې نه وا او دا مسله داسې وا چې نظر عبادت ته او عبادت د غیر الله په نوم باندې کفر او شرک چا چې د الله نه سیوا د بل چا په نوم چيله او ګډ او چرګ اومنلو دا ګډ د خنزیر نام زیات پلید دا ګډ په بسم الله یا الله اکبر هم نه پاکيږي نه لالیږي رغه پوره چې ترسو پوره د دې ګډ د نظر منون کی د ګډ په ژوند د دې خپل عقیدې نه توبه نه وستي او هغه نه بعد په بسم الله الله اکبر لال کړي نه ترغه پوره دا ګډ نه حلال قران وګورئ راشي حدیث وګورئ دا په زما د پلاو د کور ځای ګیر نه دی باقی پیران صاحبان دی رو رزه خود پیرانو خلاف نه امزان ل پیر کې دا غواړم اوس کمزور شم تقریر کوله نشما وای مفالک مسپاره خدای به در کی پتا یار مفالک مسپاره خدای به در کی پتا یار زډیر خپایم چې مولا شوه رشار ته دا غم باندې کب اختوی بلوی مصیب وشه هغه ورځ مې وی
देखो وګورئ د پیغمبر نه لوی پیر څوک وو پیدا بشي